بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو بچی لف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه یخ پنیغه. ګرانو اوریدونکو روزي مسافر شوي او اختر په سر راغی او بازارونو کې رش چې کم دینو هغه ډیر زیات شوی دی. نو په دغه پروګرام کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو او خلک به انتظار کوي چې لف خان به بیا یو غنټه لګي او یو غنټه به چې کم دینو خبرې کوي. خو سرپرایز به داسې در کومه چې دا اخکاری چې کم دی اخکاری خو تاسو پیژنئ که نه هغه ځي ښکار له خو د روژه کې خو چوټي وي نو چې چوټي وي نو خوردی شي کله دغه ځای کې دغه اولي که نه نو بیا په خپل لاس پخوي نو موږ وی ولې نه یار چې یو روژه ماتي د هغه د لاس وخورو او هغه روژه ماتي کې د هغه د خپل لاس پخلی ولې ونه کیو نو انشاءالله چې هغه روژه ماتي په وجه باندې ما ورته چې نن ټول کارونه دغه رد کا او دلته کې راشه خو دا ده چې د خپل کور روژه ماتي که نه نو خو هغه ساګ او ساده ولې نه ډېر زبردست دي خو دا په بار چې نو دعوت په هم قبلې نو دلته موږ وایو چې صاحب دعوت دی او دلته خو اسلامي خبرې کوي او ډېرې تیز تیز لګي کتابونه ډېر زیات ګوري نو چې دا خبرې کوي نو بیا راشه د دې خبرې لم توجه ورکړي که نه نو بس په دغه ځای کې مې ونیو هغه څوک دی هغه خالد منصور دی چې خالد منصور چې کوم دی په دغه پروګرام کې وایي هلک ارکلي درته یم خالد منصوره ډېره زیاته مننه لبخان شیرپو. ها نو داسې ده زه تاته خپله خبره کوم زمونږ زه رونو ته مې ویم تاسو داسې وکړئ چې دغه وکړئ یو دا اعتکاف ته کښېنئ چې کله دا اعتکاف ورځې شو که نه نو زه هغې ته یا تاسو اعتکاف ته کښېنئ یا به زه اعتکاف ته کښېنم زه مې رونو ته داسې ویم نو هغې زه وویل یاره مونږ به کښېنو تا ته پته لګي ولې هغې وویل چې وروره مونږ ستا د سپو د چرګانو مونږ نیوځي مواره دغه نه شو قلارولی اعتکاف کولی شو خو دغه څیزونه دله نه شو سنبالولی. زمونږ لبخان سیستم داسې وي چې په روژه ماتي د کور نه بار ډېر زیات ګران وي. یو خو مفتي په جومات کې ناست اعتکاف کې دی نو تا ته پته د جومات هم زمونږ بیل دی لکه ټوله ذمهواري د هغه هم وي دغسې بیا لکه دغه نور د خدای مخلوق چې کوم راته را په غاړه دی نو دغه هم ورسره وي. خو تاسو هم ضرور یې حضرت قربان صاحب خاصی قربان صاحب خو ذکر ونه کړه لیټ شو که نه اکثر لیټ وي که نه د کې دا کار شته دی ټیټ خو دی. ګرانو کتونکو د تحریک لبیک ضلعي امیر او د امن جرګې 400 چې کوم دی نو د هغې ضلعي سینیر نایب صدر خاصی قربان صاحب نننی پروګرام کې زموږ سره مېلمه ارکلي درته یم حاضر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. قدردان شیلا خان صاحب ستاسو ریډیو دلبر او ټول ټیم ډېره مننه. ډېره مننه ګران اورېدونکو دغه خاصی قربان صاحب چې تاسو ته ارکلي او خپل دغه ویسې خاصی قربان صاحب موږ شروع وي که نه روژې لاړې مسافر شو اختر راغی بس وي په دې کې چې خدای پاک باندې سړی ځانونه بخي که نه او نو د حضور علیه السلام دعا یې ضرر ده چې هلاک دي شي هغه انسان چې رمضان مبارک میاشت پرې راشي او دی پکې ځان دپاره د مغفرت اسباب برابر نه کړي. حسیب صاحب تاسو به لږ د مایک نو الف خان ته یو سکند صحیح ګران اورېدونکو به خبرې اترې وکړو. اختر راغی لکه اوس هم موږ سره یو چانس شته دی که نه غلطۍ کوتاهۍ خو زموږ نه شوي دي کامیاب پیشه شته دي نه ما هغه شانتې عبادتونه وکړل نه ما هغه شانتې دعاګانې وکړې زه په خوبونو هم تېره کړه دا خو ټیک ده خو په لډو په تاشونو په تورپونو هم چې تېره کړه نو لکه دې ته هسې قربان صاحب په دې به څه وایي بدبختي ده چې نن مې د جمعې په مانځه کې هم خپلو مقتدیانو ته دا خبره وکړه چې ټول کال مونږ رب ته جاړو نو د حسیب صاحب مایکونه دي پروډوسر پته نه لګي پروډوسره دې خو لږه توجه وکړه ښایي نن مې د جمعې مانځه کې خپلو خلکو ته دا خبره وکړه چې ټول کال مونږ رب ته جاړو خدایه بخښنه راته وکړه خدایه معافي راته وکړه خدایه مشکلات مې اسان کړه خدایه اولاد راکړه. خو حضور علیه السلام فرمایي چې الله کریم جل جلاله د رمضان المبارک چې کله اولنې ساعتونه شروع شي نو د هر شپه کې الله تعالی د خپل شان سره لایق آسماني دنیا ته یعنی اولنی اسمان ته تشریف راوړي او بیا आवाज کوي چې شته څوک داسې چې زمانه مغفرت وغواړي چې مغفرت ورته ورکم شته څوک داسې چې زمانه زما د عذابونو نه پناه وغواړي چې هغه ورکم شته څوک داسې چې ما نه څه وغواړي زما رحمتونه نعمتونه چې هغه وله زه ورکمه. نو حقیقت دا دی چې ټول کال مونږ رب ته جاړو خدایه دا او دا راکړه او په دې رمضان المبارک میاشت کې الله پاک مونږ ته په خپل اعلان کوي چې تاسو ما نه وغواړئ چې درکم. نو زه هم بدبخت دی هغه خلک چې هغې د رمضان المبارک په دې مبارکو ساعتونو کې د رب نه غوښتنه نه کوي. صحیح ښه د ما لکه خالد منصور سره کال سره د ما په کاږه ده بد لګي مو سره یو سړي ته مینه لګي خو بیا هم د قام دپاره چې کوم دی نو زه دې پروګرام ته کښېنم او نن چې کوم ما دې پروګرام ته راوستی دی نو هغه روژه ماتې دی که نه نو مو ویزه وي دا چل دی هغه چل دی ما ورته زه چل دی چې زه سره پروګرام نه کوم نا خبره چې کومه ده هغه ځای ونیو خو زه د دې قام دپاره دیم راغی
دا لکه خبره مې دی پسې کوله کنه چې بعضې سړی لکه زه سره په لار ځم خو ما سره په لار نه ځي نو زه به بار بار راټینګوم لکه دې کې دا رشتې چې وي کنه دا یو کې تعلقونه چې کم دی نو یو کې خپلو کره لاړ شي لکه دا یو یو خبره کوم حضرت قربان صاحب په دې باندې رڼا واچي هغې به په دې باندې ډېر ښه پوهېږي څومره چې د اسلامي د ښې ورځې شپې دي حسیب صاحب تاسو لکه د دې ډېر زیات ښه دغه کولی شي څومره چې اسلامي شپې ښې شپې دي لکه که د شب قدر شپه ده که د لیلة القدر شپه ده که شب بارات دی که نورې داسې د جمعې شپه ده یا هر څنګه چې خو لکه د اختر ورکوټي غټ اختر شپه ده رپې شپه دا څومره چې ښې شپې دي نو په دې باندې چې د پیغمبر علیه السلام کوم حدیثونه مخې ته راغلي دي نو الف خان ته دې کې ضروري خبره زه تاته کومه لکه دې ته اوس توجه کړ نو ته پرې پوه شئ دوه قسمه څیزونه دي یو ته حقوق الله و یو ته حقوق العباد وایي ټیک شو حسیب صاحب بیا کلیر حقوق الله د الله سره تړلي حقوقونه او حقوق العباد د انسانانو سره تړلي حقوقونه دي دا څومره ښې بختورې شپې چې راغلي دا څومره ښه دغه چې راغلي ته د پیغمبر علیه السلام ټول حدیثونه وګوره ته ټول سټډي کا تا ته پکې یو عجیبه خبره مخې ته راشي چې څومره دي نو په ټولو کې هغه سړی به نه بخلي کېږي چې د هغه د حقوق الله سره مسله ني د حقوق العباد سره مسلې لکه ګوره کینور سړی به نه بخلي کېږي دغه به نه بخلي کېږي د مور پلار نافرمانه به نه بخلي کېږي قطع رحمي که نه لکه صله رحمي چې څوک دا رشته دارۍ کټ کوي دا به نه بخلي نو د دې ټولو د حقوق الله سره تعلق نشته دی ډایرکټ د دې د حقوق العباد سره ډایرکټ تعلق دی خو بله پکې عجیبه خبره وره اول د دې سره د مخالفت خبره وکړه هغه خو دا ده چې خپل نو دا دغه کړی دی خپل کې تاسو یو نه د سره بس په خوري به یو شی شری خبره ده چې تاسو کو نو اسلام مونږ ته وایي دا چې تاسو قطع رحمی چې کوم ده نو مکه وې ځکه دا حرام ده او هر هغه انسان چې هغه صله رحمی کټ کوي نو هغه د الله دشمن دی نو نږدې دا ده چې د چا سره څه قسمه بد دی حقوق العباد کې راځي او بیا دا خبرو کې خبره ریکارډ نشو کنځلې بیا وزه جنتی مر چې دا کم خلک لګیا دي کنه په دغه خبره کو کومه طبقه ده خلکا چې ترسوي مانی ماف کړي ګوره یا کنزل دي نور هم در سره شریطه ور مسله راسپړم یا غصه ده یا بیزتی ورکول دي چاله یا چاته درد او تکلیف د لاس په ذریعہ ورکول دي په هر توګه چې وي خو چې د چا زړه د آزار کو او نقصان دی ولا ورکو بغیر د شری عذر نه نو تر سوچ دي داغه نه بخشش نی غوښتي او غدر ته کړي نی نو رب العزال دې نه بخي دا حقوق العباد دي کنه لکه مثال په تور سپېړه ورکول چاله دا هم چاله درد ورکول دي د چا نه مال صاحب د ناس نه پکار چې موږ پیدا وکړو او ما د سیو تاسو کومه اختر روان دي موږ غلطي کوتاه شي وي دي کنه چې د بدرو ورځ کې موږ سره سرکولې شو بالکل وګوره د ترسو پورې چې الف خان ته مړ شوی نه کنه نو ترغه پورې تر سرکولې شي ور د اخیری سا پورې ته را سرکولې شي دغه چې الله پاک وي دا خو موږ نه ویو کنه الله پاک وي چې تر سرکولې شي خو در سرکولو د پر د ټولو نه لومبي کوم ضروری سیس چې نه ستاسو پته لګي استانیت دی چې ستا نیت کې څه دی آیا ته په دې خپل نیت کې دا منې چې او زه رجوع کوونکی ما مثال په تور باندې تا ته یو یاره زما په حساب 1 لاک کسان خو به تا ته کنځلې کړي ټیک شو نو اوس دا لاک کسان چې نو دا خو تا ته اپروچ نشي کولی کنه لاک په لاک نه بدیا خبر اور خیر د اسمه لاک کړل خو که دا لاک کسان وي چیرې لکه مونږه واړو چې الله دې مونږه ماف کړي اوس تا ته خو اپروچ نشي کولی حسیب صاحب بیا واضح کی چیرې څه طریقه کار وي خو دا کداغه د پردام کې دي چې هغه په خپل لکه وي چې الله بس زه مافي غواړم او څنګه ته خو زر نشم رسیدي بیا وته نشم دغه کې دي یا یو سړی دغه شوی دی ګور د نیکو دغه بسی وي د دنیا کې په آخرت کې به ټول نه بدبخت او غریب سړی به ته پته دی سو کیو ابا هغه چې هغه وزن سره ډېر لوی نه کې وروړي لکه وسلب خان دی حج بهم کړی عمره بهم کړی او بس زکاتونه بهم تقسیم کړي خیراتونه بهم تقسیم کړي دا ټول سره کړي خو چې الته کله په حساب کتاب پته لکه شي نو د سره خو به سم غرونه د نیکو او سم ډېر سره ځکه چې د خو به ډېر شیزونه تقسیم کړي حجونه عمره به کړي منځونه به کړي دا ارسه به کړي الته بس مسلې الته وي خالد منصور بارا شوی به ماته بدرد ویلی وو ماته زمې سپکاوي کړو وای بخا مثلا شابه نو ددنه بس نیکی اخلا خالد منصور لور کو دا سی بل 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 چې کله د ټولو خلکو نو نیکی به سره وي ختم شي چې کله وسره نیکی ختم شي نو بیا ورپسې داسې کارو کی چې دویم نمبر ورته وي چې را اوس خو سره نیکی ختمه اوس په خزانه بساله شابه خاطر ګناه راخله الف خان په سره ورته پات چې د سره ظلم کړي دا الف خان دا بیا غریب سړی وي چې دی وزن سره دومره ډیر سی یو سی اول ته
خو ګوره ته ما سره د زیاتې په دې کې چې حسیب قربان صاحب ناست ته په ما دا خبره کې نو دا زه مفتي کنه نه وایم چې دا نه سوال لور کوم دا غو دي دغه ته نه وایم چې ګوره بس ته سره دغه وکړه زه خپل کار وکړم زید زه ډیر مهرباني چې کوم تاسو خبره وکړه چې لفظان صاحب یا ما یا پلاني پسې چا په میډیا باندې سویلی او دته درد رسولي نو ټول ناول خو مونږه درخواست وکړه لفظان صاحب ته چې تاسو سو کم کنځل کینو د الله درزا د پاره وته کول کر معافي کوا ټیک ده او د مدا چې چون کې دا مسله جدید ده جدید ده کنه لکه دله خو بدل جدید تدوین لیکچر غالب منصور در چې کوم بند ذهن دی او یا د ذهن دروازې دي نو هغه به مونږ بندو نه کولاو باندې د کولاو دروازو په نسبت سره مونږ دا خبره وکړو چې به تور فتوا چې اغي دی الله تعالی ته رجوع کی او کلک او مصمم اراده دو کی چې د نن نه بعد به مونږ پلاني ته چې چاته کنزل کړي دي نه بکو خدای بخښش راته نصیب کی زما یقین دی جدید مسله ده کنه نو په دغه طریقه باندې باغی تعالی وزه خو له 10,000 روپیا ولا ورکړي استاد صفات را اره نو د مولا کار خدا نه دی چې په چا باندې په زور یو نیک عمل وکړي د مولا کار دغه سړی ته خبره رسول خودنه تاسو د مسلې تاسو کو ما مسله بیان کړه غي ته الله د هدایت توفیق ورکړي او تاسو د الله غي ته معافي کول توفیق درنسي حسیب صاحب په دې کې ډېر زیاته مهمه مسله ده چې لکه اوس مثال په تور باندې لک شانته بر سره تاسو دا خبره واضحه کې چې د ملک سره مینا د وطن سره مینا په دې کې لکه زموږ وطن چې دی نو د وطن سره د مینې س حساب کتاب د اسلام په دې اړه باندې سوی یو ځکه چې لکه اوس مثال په تور د پرد نمونګه په واضح دغه باندې شو په وطن پسې څوک لګیاوي یا په وطن د خرابولو دغه کې نو د وطن مینه را سره ورلګه دغه کې چې اسلام د وطن په مینه باندې سوی او بیا دغه نه پس لکه لګ دغه وضاحت را سره وکړي دا شکار دی چې مونږ یو د وطن مثال د کور دی جی شری تورم د وطن چې کوم مینه ده هغه په مونږ باندې لازم ده او چې کوم زمونږ د پښتونولۍ تقاضا ده یا مثال زمونږ د انسانیت تقاضا ده او کوم زمونږ اخلاقی فریضه ده نو هغه ده چې په کوم خوره باندې ته خړپوس یو کې او یا د کوم مملکت لاندې چې هغه ستا د حفاظت کوي د یو بل ملک نه د یو بل چې کم دی د کفارو نه او یا ستا حفاظت کوي د مال د جان د عزت د ابرو او په دغه سلسله کې تاغي ته د محبت په نظر نه ګوري په دغه سلسله کې تاغي په خپل دعاګانو کې یاد نه کې په دغه سلسله کې ته دغه په غم باندې ونه دردېږي او په دغه سلسله کې چې هغه شب او روز ستاد خدمت د پاره او ستاد مال او جان او اولاد د حفاظت د پاره په بارډرو باندې او یا ملک کې دننه په هر توګه چې ستاد حفاظت د پاره چمتو ولاړ وي او ته هغه په خپل خوشالو کې شریک او نه غنې او یا ته داغي طرف ته په هر طریقه چې ورته رسي د شاباسي الفاظ نه وي نو زما د پوی مطابق دا چې کم دی یو به خوندې ده او نمک حرامي ده نه حسیب صاحب دغه په خپل ځبان دی زما د خبرې مطلب دا دی چې را اسلام چې دی د وطن متعلق سویو آیا دا خو لکه په تعصب کې خو دا نه راځي کنه چې یره مونږ د وطن سره مینه بعض اوقات لکه خلک وي د وطن سره مینه چې نو دا قومیت او لسانیت او دی خبرو ته لک د ویم کې دارته لګ واضحه کینو ډیر مننه ګوره جی اسلامی توګه باندې زه د خپل اوریدونکو ته دا خبره کوم چې دا علامه واقدی رحمت الله علیه ډېر لوی تابعی دی او د صحابه سره ډېر نږدې تیر شوی دی بلکې صحابه شاګردم دی د مبارک یو کتاب دی فتوح شام نو دا فتوح شام چې کله تاسو سټډي کړئ نو د دینه مخکې چې د حضور علی السلام دور کې بیماری کې شوی دی نو ګوره په امت کې حضور علی السلام بلکې زمونږ اسلام هر هغه چاله لټول نه لوی فضیلت ورکړي دی چې څوک به د قوم یا د غلخکر محافظینو صحیح نو مونږ په خپل نږدې نظر باندې وایو چې زمونږ د ملک محافظین جی دا یوازې د ملک محافظین نه دي دا زما د مال محافظ دي دا زما د جان ځکه زه به نږدې مثال درکما ما او تاسو د دې دلبر چې دا کم چار دیواری د دې نه بهر ما ته مثال په تور یو مسجد جوړ کو اوس دغه مسجد حفاظت د کفارو نه مال څوک کوي مثال په تور بالکل د دې چې کوم پولیس یا دغه دی فورس دی بس زموږ محافظین هر څوک دي ځل انتظام یا خلک چې څوک سرکار بالکل جی همداسي شری تور لکه مان خدای صاحب نو مو ته خو هغه وې د مکی مکرمه چې کم حرم حدود دي نو هغه ته خط لیکو چې یو ملګری آلتو او دی ولاړو د مجاهدین اسلام د سپسلارې د پاره او خط کې وت الفاظ دولي کلو وې ک چرته زما د تور پلاس او دا چې کم زما خود او د جنگي ټوپه او دا چې کم زغره مې چول د دا پهرداري د دلته وکته نو د حرم شریف په حدودو کې عبادت بدن هیر شي او دا حقیقت هم دی چې حفاظت د مسلمان د مال او جان په دې نیت باندې چې د خپل ملک د خطه حفاظت کوم او په دې کې چې کم باسیان وطن دی هغه په سکون ژوندۍ تیر کی نو والله د دین لوی عبادت په مقدس مقبل نشته او ته دې ته وګوره چې اسلام دومره اهمیت ورکړي دی چې کم خلک د مسلمانان
او یا مثال دغه ملک د خطې کې چې کم خلک اوسېږي د هغې حفاظت کوي، نو اسلام مونږ ته دا وایي، بلکې د حضور علیه السلام د زندګۍ نه مونږ ته دا واضحه ده چې جانان مبارک په خپله هم د یو سپاهي او چې کم دی د لشکر د یو مشر کردار بار ادا کړی دی. او بیا په دې خصوصیت که انسان نظر واچي چې جانان مبارک به صحابه ته دام وي که بالفرض تاسو په داسې سور جنگ کې چې تاسو باندې کفار راځي او تاسو د غفلت نه دوی پیدا علي، نو تاسو مونږ چې کم دی دغه ټیم کې که قضا شي پر روان وخت کې کوزګار شوی نو ډبل یې وکړئ، نه درې په یو ځل باندې وکړئ، خو دغه وخت کې د تاسو د خپل قوم چې کم دی حفاظت وکړي او د دین دپاره وجنګېږي. نو همیشه دپاره اسلام هم محافظینو لره چې کم دی ډېر لوی هغه عزت ورکوي او پکار دا چې عوام هم ورله عزت ورکړي. او د هغې لنډ مثال دا دی چې زه دلته ناست یم په امن ایمان دا د دې دروازې د وجې ناست یم. اوس چې زه په دې دروازه راکېږم او دې له لته ورکوم نو سبا بیا زه که یخنۍ نه فریاد کوم نو دا ځان سره بد کوم، ځکه چې د ما نه یخني منع کړې د دروازې ده. ټیک ده که نه؟ یا مثال ما پسې دنده ځناور راځي یا ما پسې دشمن راځي، نو ما پسې به هله راځي چې کله د ما د دې چاردیوارۍ دروازه نه وي، خو چې کله دروازه وي نو په کار زه د دروازې حفاظت وکړم، مضبوط یې کړم، مستحکم یې کړم. ټیک ده؟ په دې شرط که زه د ځان حفاظت غواړم. خو چې کله د ځان حفاظت نه غواړم او زه په دروازه بار بار تهمت هم لګوم او عدلت هم ورکوم، د دې د ماتولو کوشش هم کوم او بیا دا وایم چې ولې زما حفاظت نه کېږي، نو دا د دې ځای مسله ده. حسیب صدیق یو ډېر مهم دغه چې دی نو بیا هغه پکې د شهادت دی، لکه لږ راته د شهید دغه ووایې قسمونه راته ووایې او بیا لکه د هغې مرتبې راته ووایې، ځکه چې الله پاک په قرآن کې فرمایي چې لکه په هغه خلکو باندې تاسو دغه کېږئ چې یاره په کومو خلکو باندې انعام شوی دی، نو په انعام کې صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي، نو لږ راته ووایي چې دا دومره لویه مرتبه به چاته میلاوي او په څه وه؟ زمون قرآن مونږ ته وایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن وایي چې تاسو هر هغه خلک چې هغه د الله په لار کې جنګېږي نو تاسو هغوی ته مړه مه وایئ، دا ژوندي دي. صحیح. او داسې هم نه چې تاسو مثال په طور اعتراض وکړئ، ځکه قرآن داسې کتاب دی چې دا د رب خبرې دي، دا د انسان شک نه پرېږدي. نو که زما غوندې یو بېخونده سړي ذهن کې دا راتلل چې یاره الله وایي چې دا ژوندي دي نو دله خو زه ریکور کوم ما ته اواز نه کوي، د ده په قبر زه ګزار کوم ما له جواب نه راکوي، ټیک شو که نه؟ یا مثال په طور ده ته رنګ ورکوم ده ته کال نه ورځي یا زما غم خادیله نه راځي، نو الله فرمایي دا ژوندي دي خو تاسو خپل اوقاتو کې اوسېږئ ځکه تاسو د دوی په ژوندون نه پوهېږئ. نو د هغې وجه دا ده چې دا د الله په لار کې شهیدان شوي دي. او زه به دا ووایم د خبرو د اختصار په بنا باندې چې شهادت هغه شهادت چې انسان د ملک د حفاظت په وجه باندې مړ شي او یا د ملک دشمن یا د دین دشمن د ملک دشمن د دین دشمن دی او د سر دشمن دی، په دغه بنا باندې مړ شي نو د دې نه لویه د شهادت مرتبه هیڅ کله نشته. خو شرط په کې دا وي چې یاره د اسلامي ملک ته حفاظت لپاره د دین اسلام لکه مطلب مونږ خو مقتضى الحال مونږ چې دا کم سیاق او سباق په بنا کې لګیا یو، خو زمونږ ملک خبره کوي ویم لکه د خلکو ذهن کې خو لکه مثال په توګه باندې اوس وایي چې په هندوستان په پوج کې به مسلمانان وي، د انډیا خلکو له نشي ورکولی ځکه د هر شیز دپاره چې کم دی اسلامي مملکت شرط دی او بیا ایمان شرط. صحیح. نو زما د خبرو نه چون دا دی چې د دوی د زندګۍ زمونږ چې کم سپاهان دي او زمونږ محافظین دي، هر قسم طبقه چې دا د هغې د زندګۍ هر سکن عبادت دی او مرګ د هغوی اعلی شهادت دی. صحیح. لکه الله پاک خو چې څنګه مونږ ته د دوی هغه مرتبې بیان کړي تاسو وی کنه چې د دې بلکې قرآن کریم دا موي چې بل احیاء عند ربهم یرزقون، دا د الله په نس ژوندي دي او دوی د رب په نس باندې رزق ملاویږي. نو هغه رزق د دنیا د چای روټۍ په سیستم باندې هغه رزق دوی ته د اخروي انعام په ذریعه ملاویږي. نو حسیب صاحب هم چې لکه په دې کې بیا لکه څنګه چې مونږ په د روژې په شروع کې وي کنه، لکه د رمضان مبارک تاسو فضیلتونه بیان کړو چې یاره بدبخته دی هغه انسان چې په دې کې الله پاک په خپله ورته وایي چې یاره زه له بخښنه کوم خو ته ماته صرف ودرېږه او هغه بیا هم نه دغه کېږي. نو څنګه چې د دې رمضان المبارک انعامات ډېر دي، نو د دې چې لکه څوک په هر قسم په هر شکل صورت باندې بې حرمتي کوي یا بې ادبي کوي نو هغسې به وعیدونه هم ډېر یي. د الله کرم دی تاسو چې کومې خبرې کوئ نن مې به جمعه کې ما جمعه چې وي دا په افغان سے تپتر په مومند جنسي پړانغار کې وي، خو نن د خپل خلکو په غوښتنه باندې ما خپل جمعه کې جمعه وکړه او دا مې د خلکو ته هم وی چې په دې ټال مزانګي چې دا انعامات پر روزه کې چې کم دی دا یو په لس یو په او یا او بلکې یو په 900 ملاویږي، بلکې د دینم والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. هدي نه دی معلوم. نو په دې ټال مزانګي چې موږ مثال په تور باندې یو منځ کو د دین 900 جوړ شو بیا 60 تخواچ وکینه نه ته چې معمولی غوندې غفلت کینو د دین د الله پاک سزا به درکې. ها زمونږ دین مونږ باندې ډېر مهربان دی، د هغې وجه دا لکه قرآن وایي چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، یو نیکي وکړه په عامو حالاتو کې 10 درکوي.
دا غي په یو پلس اجر درکې او دا ګوره خوشخبرین د استاد زین کې علم کې اضافه موشي عام حالاتو کې او یو بدی چې وکا جزاء سیئه بمثلها بس یو په یو باندې بل طرف ته یې تاسو خبر لرئ بل طرف ته د نیکه اراده چې نو په دې اجر ملاوي خو په دې شرط چې اراده کلک وکړي چې دا نه چې هغه مثال په تور چانه خبره هېره شو بیا وته یې هغه شی چې کوي نو دا چې نه مصممه اراده په دې مله اجر ورکړي بل طرف ته کله دې نه کې تا د ګناه چې کم دی اراده وکړه او د ګناه هغه اراده کې ته ناکام شوې او هغه ته چې کم دی ته جوړ نکړې شوې نو تعالی الله پاک په دې باندې نیوکه نه درکړي نو خبره دا ده چې رمضان المبارک کې غفلت دا جرم دی او د جرم دغه چې څنګه دوی وختي را خبره مینشن کړه چې د دې لوی جرم څه کې دی چې حضور مبارک له حضرت جبرئیل راغی خبره د رب راوړه په خوله د جبرئیل علیه السلام رااله حضور علیه السلام ته و فرمایل چې محبوب علیه السلام هلاک دي شاغ انسان چې د چا په جون کې رمضان مبارک میاش راشي هغه په خپل ځان د بخشش راځي حسیب صاحب زه دا پښتنه پکې کوم چې من جاء بالحسنه شرط دا دی چې چا راوړه او لکه دغه نه کول نه الته بیا ځان سره وړي تشریح دا تاسو رضانه کوي اسلام کې جا د دې لپاره نه دغه چې راتګ دی مطلب چا پنه کې راتګ کوی نه چا د نه کې ثبوت جوړ کو ثبوت مطلب دا چا نه کې واقع کړه خو د دې وضاحت په حدیث د حضور علیه السلام باندې کوم چې جانان فرمای انما الاعمال بالخواتیم خواتیم مطلب د هر عمل دار و مدار چې کوم نه دا په اخر دغه باندې دی نو تاسو خبره دی ځکه نه او دغه ځکه ټکیږي چې ګور هر نه کې چې ته وکی کسل کاله مخ کې او کوست وکړه جی جی خو د دې دار و مدار په خواتیم یعنی په اخرو نتیجو باندې وي نو مثال په تور کې زم مخ کې ډیر هم نیک بخت او دا غینه پس چې کم دی ماته الله پاک هغه چې کوم اخر وخت کې هغه ایمان دی هغه نصیب نکونو غر شو او که زه بدبخت مو ما لګنی کې موکړه وغینه پس الله ماته ایمان نصیب کونو دماغه بدبختی معاف شو او زه معاف شوم نو اعمال په خواتیم یعنی په اخرو انجامونو باندې دي نو تاسو خبر ټیک ته دلته مانی کې وکړه خدا دلته ما سره ده د آخرت کور ته به ال زولم ځان سره د جا امانه دغه کنه چې کله زه ایمان یوسم او زه ګوري په خپل تقاریرو کې د خلکو ته مل افغان صاحب زه ته يم د ایمان چې داسې ایمان چې تا پر دې حق ټینګ نکي یو نه تا پر دې زنانه ته ټینګ نکي چې تلاغي عزت ته وګوره مثال په تور د سر نه خو پورې وته ګوره تا مثال دروغ ته ټینګ نکي تا غیبت او منافقت ته ټینګ نکي نو تا به د ځنکدن وخت د شیطان سپېړ ته ټینګ چې داسې ته وکړل ته برندانګول بیا به کیسه د خپل خلکو ته يم چې په دې مغولېږي چې موږ صرف ایمان راوړې دی او په دې مثال دا خبره کول خو به بنیاد خبره ټیک ته خو دین وروستو چې کوم هغه نیت د موږ د ریاست استعمالي غلطه چې موږ د حضور اسلام امتیان یو الله به حساب به کتاب بخي او ډیر لوی ده اهمیت او د کم نه ممتاز انداز سره معاملې کې دا ټیک ده خو په دې شرط باندې چې د حضور علی السلام د امتی دا کم سرټیفیکیټ شه دا خدای آخرت کور ته یو سکر او ور سره باندې کنه چې لکه غیب عمومي په حوض کوثر باندې به سک کسانو نه به مخ اړي ولی به اړي دغه هغه خلکو نه به مخ اړي چې چا سره تخپا چولی ګوره مثال په تور ګوره زمون خلکو مونږ هم مجرمان یو که زه حقیقت وایم نو تاسو کومه لګور دی ورې دلې مونږ کې لري بتوري مولا مونږ ډیر مجرمان یو یو طرف ته مونږ مولیان خلکو ته دا خبره کو چې یاره مثال په تور صرف عمل دی او نور څه په کار نه راځي بل طرف ته دا وایي چې سټ تقوا چې حضور علی السلام د الله پاک بهترین پیغمبر دی والله به ال تړي له آزاد ورکیو مونږ به بخي نو چې مثال په تور کته دا وایي چې صرف عمل نه په صرف عمل کارم نه کیږي هغه بیل موضوع کته دا وایي چې سټ تخوا واچو نو په دې کار نه کیږي ګوره کته دا وایي مثال په تور چې زبا الله به ما خامخا بخي او حضور علی السلام شته کنه نو دا ټیک ده خو د دې د پاره لک دنیا کې هم سوچو چې دا قران سره راغلی لکه انسان چې دا کار خوند دي سوچ راځي کنه حدیث سره راغلی یا مثال په تور زم ما والله جنت ته بوزي نو تا نه تاسو کومه زم پويګم تم پويګو دا ټوله دنیا په دې پويږي چې د جنت په دنیا کې کم جنتی خلک هغه څوک دي مثال صحابه دي ټیک شو کنه چې هغه کنفرم جنتیان دي تابعین دي د خپل دور موږ په نږدې نظر د خپل اولیاء واجی صاحب د تورنزو واجی محمد امین صاحب وغیرہ وغیرہ موږ د دې طرف ته نظر کوو کنه کو چې دا هغه خلک دي چې دا دی له الله جنت ورکړي ان شاء الله نو پسې ورکړي آیا دی خلکو له په شټ تخپا چولو جنت ورکړي دي یا دومره مرتبه ورکړي چې موږ په زړونو راج کې کنه دوی ځان سره کړي لکه دا خو د بیوقوفتیا عین را بیوقوفتیا او د قمقلتوب حد دی چې کوم خلک دغه ځای ته رسیدلي دي هغه په بل انداز رسیدلي دي لکه دا باندې او موږ وایو چې نه موږ په داسې وخت کې رسو مطلب سر تاسو دا دی چې رول ماډل زمونږ دی نو خو چې رول ماډل په کوم لار تللی دی نو په هغه لار چې تلار شي نو زه هم چې مثال په تور الافغان چې په خبر کې ناس یو ځان ور رسو او زه د پلانګار په طرف باندې مزل کوم نو سره خیال دا به څوک لیوانی وای کبه نه وای کوم زما گاډي سونه تیزی ګام راځي کېږي خو کنه داسې مخ کړه او زه کمزور مم د عمل نه گاډي مې مثال کمزور مم دي خدا به سره برسم کوم لیټ پورسم خو برسم
بالکل دا اوس د محمد امین بابایی صاحب ذکر شو نو ګوره محمد امین بابایی صاحب خدا شیخه خبره ونه پیدل واجله ته خو د جهاد خبره ونه کشمیر په غرونو کې بو ها او چې دغه خبره شو وی بیګامه مسله ورته د شپو د کېګم نو زه مسله ورم هغه کې خالد منصور شمس افغاني صاحب چې کوم شمس الله افغاني صاحب وی دیلا او بیا چې کوم دینو د مفتی صاحب د شیخ صاحب والد صاحب کنه او دا سي نور یو څو علما نمونه موردل چې دوی له کله زینو کتاب ورسره دي نو هغه له کتاب ورکی هغه ته ویل چې درته د مونږ وروما محمد امین بابا جی صاحب ورته درته د مونږ وروما او بیا ودرېګم لګ ما ته ګوره نو وی هغه یو مولانا صاحب چې کوم دی خبره کوي ډیر خپه شو چې ګوره د مان مونږ و ازده ک ا دې خپل توس شمس افغاني سیتلم لاړ وی هغه چې دریم دغه زو وی ما ته بیا رسته پته ولګید چې نه مونږ ته مونږ خو دا مونږ ته مونږ خو دا چې زمونږ منځونه کې غلطي دي زمونږ د مشران دي پوز نه لګي تندې لګي پوز نه لګي خو پوز لګي تندې نه لګي اتیو کال تور سره المنځونه کې په جمعهتونه کې لګي خبر نه مخکې هم دوه وجه یو وجه دا چې زمونږ عوام کوشش نه کوي د زده کړې بل وجه دا چې مونږ به طور امام مونږ مولیان وخت ضایع کوو مونږ که مونږ مولیانو په صحیح طریقه باندې قوم ته دین بیان کو په خدای مې د قسم چې دا قوم به زمونږ تندینه زمونږ د تاریخ کولی صحیح او که مونږ دغه شان لکه دا څنګه چې روان یو قوم ته نه نظریه ورکو قوم ته نه جذبه ورکو قوم ته نه ترقې لار ښیو قوم ته نه هغه وایو چې یک ته وایي په توت ځای خپای ښودل نو که مونږ مثال دغه طریقې اختیار کړو دین هم ګلې ګلزار دی او زمونږ زندګي هم ګلې ګلزار ده خو زه به نږدې ده ویم د ده د لمونځ حوالې سره چې باباجي به فرمایل چې کار د مولیانو نه وران دی هغه به پوی د مانزه په کل احکام او تر قومي او جلسي اول زمونږ امامان بیا مقتدیان کوي ربا نو ممکن مسله ده لکه مثال ما نه تاسو کما بل زم باران والم بیگانه بل شو باران رخصه مې دسی والم چې پلانغار کې مې جامې په سلندر وچ کړې د شپې تلوم هغه تندر چې راپرې وته د ما خوا کې په تاسو پر مر را پرو دا درس یو کو ما هیتم دا خبر وکړه چې مثال په تور تاسو هغه خلک یې چې سپینګری خلک یو تاسو د 15 شپو ختم ته ولاړې زما عمر نوجوانان به پکې دریم نه ولاړ مې دا پرېدا مونږ هغه خلک چې چاته وایو دا د پلانستاني خاوند دی دا دومره لوی عالم زوی دی دا دومره لوی پیر صاحب زوی دی وایي کنه الله ولا قدر ورکړي مونږ وتر پلان نه په نسبت خو نظر کو دا د پلانې سلسله مالک دی مې تاسو وګوره په دې رمضان کې په پښتنه معاشره کې ختمونو باندې نظر واچوي مولیان بم پکې د ټول نه کم ولاړ یو هغه غریب پړو د چرچو په مصلا ولاړ ختم کړي یا زما غونته چې کم د مدرسې محتمم دی یا د علاقې غټ مولا یا بکور کې ناست د پیر صاحب جو ګور هغه بکور کې ناست یعنی هغه خلک به ختم تودريږي چې هغه خو غریبانان کمزوري خلک دي او کمزوري مسلمانان وته په نسبت د مولیانو ویل کیږي او چې کم غټ خلک دی او لوی خلک دی او د چا طرف ته کتو سره چې انسان سبق حاصل د دین وارد غلې ناشتي نو مونږ هم د دې شوق ظاهرونه په دغه طریقه دا وونه هم نه نو حسیب صاحب اوس کله کومه د موجوده معاشره کې راشو نو په موجوده معاشره کې بیا مونږ به ګورو چې را د ذمہواری چې دا نو دا خو د حکمران ده کنه چې حکمران به لګی کیږي او لکه هغه به اول به خپل هغه سم وي ټیک ته چند مونږ چې مونږ حکمران به مونږ څنګه لیګو نو لکه دغه وضاحت مونږ د خپل اوریدونکو ته کو چې مونږ به کم خلک په لکه لیګي دا کم مونږ غریبانان چې و نو دا ټیک شو تاسو خراته په مایک باندې خبره وکړه خو لکه د دې لپاره خو مستقل امامان هم شته دغه امامانو تقرری به څنګه دغه کیږي او په دې کې د ریاست یا د حکومت څخه ذمہواری جوړیږي او کنه د ټولو نه مخکې امت باندې فرض دادی چې ویني شریف کوشش صحیح ٹھیک شو په دویمه خبره دا ده چې مثال په دې دور کې حاضر دور کې زموږ حکومت اسلامي دی او چې کم حدود اسلامي دي یا هغه چې کم فیصله په اسلامي طریقه باندې دي او یا بادشاہ داسې وي چې هغه د خپل وخت د حکومت په سټیټ چې کم هغه مطلب بطور بادشاہ بطور امام خلکو له جمع ورکی دا اختر جمع لکه څنګه چې اسلامي ریاست کې کیږي هغه په دې پوزیشن کې نه دی نو د هغې نه پس چون کې دا د علماو فتوا دا ده لکه څنګه چې جمعه قایمول دي کنه نو شهید تور دا ده چې یا بادشاہ او یا دغه نائب په یو علاقه کې جمعه د ضرورت په بنا باندې قایمي داسې جمعه نه کیږي نو د علماو فتوا دا ده د دې دور د ضرورت مطابق چون کې اوس خو هغه سلسله ده نه چې کم باندې اوریجنل د اسلامي ریاست یو دغه وشي نو په دې وخت کې هغه علما چې هغه مطلب د نظر خواندانی او سینیر بي او مفتیان کرامي دا وی په اجماع باندې یو ځای کې چې کم دی غوته کې خو د شي دلته ضرورت په بنا باندې جمعه کیږي نو مقصد مې دا دی چې لکه قوم ته پیغام ورکول یا قوم ته طریقه خودل نو چې اسلامي بادشاہ نشته اسلامي بادشاہ شته خو مطلب په هغه توله برابر نه غریب چې عالم دی یو ډیر جیت سړی دی نو بیا د قوم د علماو د ذمہواری جوړي نو حسیب صاحب لکه کومه پیمانه چې تاسو کې خو دا یا تاسو نو بلکې اسلام چې کومه پیمانه اخی ده
نو د دغه پیمانې لپاره لکه لومبي به مونږه عام ولس لبا دا پکاري چې مونږه به لکه دغه بکوو دغه خلک په دغه ځینو تلیګو نو پس هغه نه بیا لکه مونږ د دینه دا مطالبه کوو. تاسو خبره وکړه خو ما سره یره شوه. جی هغه خلک بلیګو دا دیندار خلک بلیګو نو اسنه زما باز اوریدونکو دا وایي چې یره دا سړی خو مطلق هغه خبره کې لکه په کوم چوسه پورې مونږه سپېړې وخوړې. لکه زما مقصد دا نه چې تاسو مطلق مولا ولګي یا دا داسې سړی ولګي چې هغه دیانتداري جی هغه په هغه طریقه باندې برابرۍ چې کومه طریقه د ژوندۍ د دې قوم تقاضا ده د ترقۍ. خو زه به د دې ټولو خبرو ته یو قالب ورواچوم په دې شکل کې چې ګوره د ملک وزیر اعظم نواله تر ما او ته د یو ریډیبانه پورې چې کله یو مونږه او تر مولا او طالبه پورې او تر د یو سرکاري نوکره پورې مونږه چې تر څو خپل مقصد خپل ډوډۍ سره اخلاص او اجتماعي سوچ دم په ځان کې نه پیدا کړي نو د بادشاه طرف نه به غر کیو د خپل لوکل مشرانو طرف نه به غر کیو انفرادي تور به مونږ غر کیو لکه دا چې مونږ د اسلام په وجه باندې د اسلامي اصول کې څه پیډه خو دادي ظلم را باندې شروع دی بیا په پښتونولۍ سیستم کې ما باندې شروع دی. صحیح زه خالد منصور تماشه خپل کار وکړ او زه به چې کوم دی خاص قربان صاحب سره خپل پروګرام تاسو دی دغه ته مایک ته برانځ شي کال ډیر زیات روان دي کالرانو معذرت کوم ولې چې زمونږ کوم خبرې دي خبرې ډېرې مهمې دي. خو زه دغه نه مخکې یو سوال کوم سوال مې دغه دی لکه مولانا صاحب تاسو دغه هم ډېر خبرې کوئ که نه دا مایک را دې خوا چې امت زیات کې که نه د امت ته زیاتېدو هم تاسو ډېره زیاتې خبرې کوئ. خو موږ د روژه کې خو دغه و چې څوک وینو نو 11 بچي مې دي او 15 بچي مې دي او 18 بچي مې دي د رزق وعده بېشکه الله پاک کړې ده. خو لکه یو سړي باندې ته د دینی سبق هم نشي ویلی که نه لکه دا به داسې بس غټېږي لکه دا اسلام څه وایي په دې امت زیات که خو په طریقې زیات کا د امت زیات کا مطلب دا نه دی چې زه به بېادبي دي معافي ما سره مخ ورور کړم یو صاحب تلو زه یو پروګرام د روان ما ورته ستا څو بچي دي نو هغه ډېر کم عمره کس و ما ته یاره شپږ دي که څو بچي مې دي نو ما ورته بس د خدای خاطر وکړه. زه دې وینم چې لکه زما دی دومره پوزیشن نه دی دنیاوي طور خو ته چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې امت زیات کړه. امت مطلب دا نه دی چې سبا یا د کبال دغې په بوجې په شا راړولي یا سبا له په لس روپۍ باندې پردې سر واني او د رزق د پیدا کولو چې کم دی هغه دغه ورسره نه نو امت زیات که خو په داسې انداز باندې چې ته د هغه کفالت کولی شي ته د هغه د تعلیمي اخراجات برابرولی شي او ته هغه نه یو داسې سړی جوړولی شي چې سبا له هغه په 16-15 پوه شي او تا ته دعاګانې کوي او سبا له هغه ستا د سترګو یخوالی وګرځي نو هرګز داسې مطلب نه دی چې امت زیات که په داسې انداز باندې چې تا له نمونه هم نه درځي او تا ته پته هم نه چې د شپه کم ځای ده د غرمه کم ځای ده ناسته پاسته چا سره د رزق ضروري دا د کم طرف وړي نو په دې طریقه قطعا امت زیاتول نه دی پکار. امت زیاتول په هغه انداز چې کم شریعت ور دی چې ته د کفالت او د حفاظت او د نوم د خودو پورې د پتا باندې حقوق دي چې نوم مموله په داسې انداز ګوري چې هغه بهتري او معنی ټکی نو چې کله انسان د خپل بچو کفالت او حفاظت نشي کولای او د رزق ورکول او د ټول ژوندۍ نه احاطه نشي کولای نو په کار دا چې دی په خپل طریقه باندې خپل کارو. صحیح حسیب قربان صاحب په دغه پوښتنه به کومه لکه نن به موږ وګورو که نه په پښتونخوا کې بدامني ډېره زیاته ده بیا چې وګورو بلوچستان کې یو زنانه ذات را پاسي او هغه چې کوم دی نو لارې بندوي هغه چې کوم دی نو د مسنګ پرسن یو ناره ډنګوي خو د هغه والد خپله په دغه ترهګرۍ کې چې کوم دی ککړ وي د هغه رور په دغه ترهګرۍ کې ککړ وي هغه د غریبۍ خبرې کوي خو بیا وګورئ نو هغه یو شمېر چکرې د یورپ وښلي دي هغه د هغه انګریزانو سره ناستې کړې دلته کې راشي ټوله صوبې چې کومه ده هغه وایي د دې صوبې نه دی پوج وموځي د دې صوبې نه دی پولیس وموځي او د دې صوبې کمانډ چې کوم دی نو موږ ته حواله شي او د ریاست چې کومه خبره چې ته مسنګ پرسن خبره کې ټیک ته وکړه خو تا چې کوم بیلی یعنی یو دهشتګرد تنظیم جوړ کړی دی نو په کار چې ماله د هغې لیسټ هم راکړې څه د بل ځای نه دي راغلي د بلوچستان دي که نه د بلوچ لیبریشن آرمي د دې لیست راکړه چې زه درته وښیم چې اوس ستا مسنګ پرسن دلته کې دي دغې خلکو ته په کوم نظر ګورې دغه زنانه چې دا کوم حرکت روانې کړي داسې ده په دې مخکې ورځو کې یو سلسله روانه شوې وه زه په واضح الفاظو نه یم نو بیا زه یو ډېر پوه انسان سره ناست وم نو ما ورته دا خبره وکړه ما ګوره چې دوی ناره لګوي چې دا کم د چا خلاف مونږ راوتي یو د ادارو خلاف مثال نو دوی دا ناره لګوي چې دا بې خونده دي او دوی په خپل قوم ظلم کوي هغه کوي او دا کوي نو ما ګوره مونږ چې یو مثال په طور لکه ته خو مونږ نږدې نه پېژنې بحثیت د یو پارټۍ یا د یو ګوند مونږ چې کله په اخلاص باندې او په طریقه باندې هم خو چې کله مونږ معمولي غونډې دغه به کوو نو ټس نه به اډې مخکې تله او نه به بل څه تلل بس خبره ختمه وه د سوشل میډیا مې دې خبرې ته انسان دې سوچ وکړي چې یو انسان په خپل ملک کې راپاسي د خپل محافظین وطن خلاف आवाज اوچتای په دومره کلک انداز اوچتای په دومره دلیر انداز اوچتای او په دومره بیباک انداز اوچتای
او بیا هم هغه د یو منټ په رفتار سره په میلیونو خلک ګوري نو مې د دې ټولو خبرو جواب په دغه یو خبره کې ملاویږي چې دا د چا طرف دی دا دومره لوی پرمختګ او د میډیا له دیکور کول دا د چا په اختیار کې دي چې یو سړی په خپل ملک کې راپاس یو خپل واکدارانو ته ګریوان ته لاس واچي په اسې به سره دغه یا په یو معمولی خبره باندې او بیا د هغه چې کم आवाज دی هغه ته دومره لوی تقویت ملاویږي او د بار نه ملاویږي نو په دې هر سړی پوي لکه نن بي بي سي لګیا د ناروې لګیا د انټرنیشنل میډیا چې کومه ده دغه زنانه خو فلسطین ورته نه ښکاري غزا ورته نه ښکاري کشمیر ورته نه ښکاري نو دا د جنډ په دې ماشوم هم پوي ها په دې زه چې نو راتلم هغه بلوچ په قوم چې کوم د جون کې دا بلوچي اړو ده نه کنه زه تاسو خبره کټ کوم معذرت غواړم زه چې نن راتلم اوس ها تقریبا ما سره د ګروپونو کې به یو ویډیو ویم زمونږ د آرمی یو نوجوان دی او یا غالبا د ماکه په شوی دی هر څه چې دی هغه غریب د ځنکدن حالت کې او هغه چې په کمنداز پروت دی چې غریب بالکل نیم نشته او هغه ته د شهادت د کلمې تلقین کیږي او هغه کم ملګری ابسورده دی او هغه بالکل هغه داسې د خفګان اظهار کوي نو زه چې اوس د جمعې مونږ نه پس دلته چې روانېدم نو ما خپل لکه دوی وی چې لکه دا اوس وګوره لکه زه دا نه یم چې مونږ ټول د اسمان فرشتي یو یا ټول ټیک ته خو بد په هر څه کې شته دی خو مجموعي طور کې یو انسان دومره بې باک انداز کې لاس اچي نو دا به جرم کوي نه او دا کم خلک چې لګیا دي کنه دا پروپاګاندا کې شو تحریک لبیک سره سونه ظلمونه شي وسکه پر ریاست باندې حمله کوله پر ریاست به حمله کوله انفرادي تور زمون کارکونم چې زه تا نه تاسو کوم زه دا ګیله کوم چې لکه دا پلاني اداره زما حفاظت نه کوي او پلاني زما دا نه کوي زه تا نه تاسو کوم چې تر پاسه افغان صاحب او ته د خپل کور د پلار شناختی کارت اوسې نو ته دغه د زوی کې دا وسنګ کې تا نه تاسو کوم لکه زه را پاسه موضوع د ملک جنډا اوسې زم د پاکستان بس لري پرېدا او زه بیا وایم چې نه پاکستان کې ماته دا مل زه زما قانوني تور اخلاقی تور انساني تور زما دا حق نشته پکار چې زه سپیړه خورم نو غټ دهشتګر څوک شو چې زه د مودي عمران خان لیول په تحریک لبیک د دهشتګردۍ ولګاو بار دا خبره کوم دا کام لیک پیول فرشتي نه دی ګورې زه دا بار دا خبره کوم چې غلطه شته به تقاضای بشریت ډیر مې سه مونږ ناراضي زمونږ ادارې کله کله غلطي شو خو مجموعي تور لکه مثال په تور کور کې یو کمره نشته یا کمره را اساس یو زره پاسه مو پلار مړکم لکه د کور مشر دی کنه د کور محافظ دی کور یاد باغه دی کور دغه د خاطر ملاو دی مونږ ته ټیک شو کنه دغه د خاطر آباد دی او چې زه د پلار گریوان تلا سواچم خو زه باغی شو مکان ټیک شو ما باندې یو سړی ثابت کی زدل تاړو پارټي یادو مانه چې مونږ به حیثیت د یو ګون مونږ چې کم دي سمره سپېړې خولل دي چې په 15% کې مو سپور چانه دی خولل ما یو سړی ثابت کی چې ما د قائد په اشاره کې چرته په یو پرسنل ان کیمرا میټینګ باندې چې کم دي دا راغلی چې د پاکستان خلاف سازش کول دي یا په میډیا یو پوسټ کول یا چې کم دي خلک د دې خلاف بل وکول دا څه خو نه ده چې یو انسان د ملک خیرخوا نه نو هغه عام ناری نه وخت یو انسان د ملک خیرخوا دی نو ټیک دغه د احتجاج حکم شته په د ملک د آئین د اصول مطابق او د ګلې حکم شته خو دا خو ظاهره خبره ده چې زه را پاسم او د ملک جنډا وسوځم نو بیا زما حق سره چې بیا ګلې کوم اسی دا دی پورې سره بو چې دی وی ظلم شوی دا ظلم شوی دا کنه موږ سره ظلم کیږي کم ظلم چې دیو کو په پوجي ودانو ورل نو ما یو کړل تحریک لبیک سره چې کوم وګوره افغان چې مونږ چې واړو زمونږ د بچپن نه چې بکله مونږ قتل کنه دا څومره تنصیبات چې دي یا د بالای سار چې دی یا څومره طریقو سره چې په دې مردان او خوش علاقو کې د دې زمونږ د ملک د لوی نمونه دی او د دې د کم اساسي دي مونږ چې بدیجه ته کله ورو شو د قسم خورم چې د مونږ په دې زړونو کې به یو د عظمت یو لهر تیر شو چې لکه دا هغه خلک دي دا هغه زین دي چې چا د وجه مونږه په سکون باندې ساخلو د چا د وجه مونږ چې کم دی په حفاظت باندې ګرځو د چا د وجه زمونږ جماعت مدرسه زمونږ دکان زمونږ مارکیټ او زمونږ سر چې کم دی بچ دی او چې یو انسان دومره حد درجه ته ورسی چې د یو معمولی د یو شخصیت اغم په سلو مسلو کې راګیر د پاره یو با قانوني تور دغه د گرفتاری خلاف چې کم دی خلک ملک په دغه سین باندې ولګي یو ملک په کودا لراوال نه نه پوهیږم چې د خلکو د پاره د الفاظ استعمال کړي دغه زنانه چې کوم د ته چې په بیرونی جنډا باندې یا انټرنیشنل میډیا غله توجه ورکړي دا کوم خبره چې په بلوچستان کې دا کوم ور چې دی وخت کې بل دی کنه او دین خطرې په دغه لاشونو باندې سیاست کوي او بیا دغه ترهګر تنظیم دې ته په کوم نظر ګورغه راځي بیا په خپل ادارو په پوج به خبره کوي زما په لافان چې مخکې مرتي وي زما په هغه شان مطالعه نشته څنګه چې بستا شو را هماره ته جنرال خبره وکړه چې یو انسان په داسې کولاو انداز به دلیل د خپل ملک په مجموعي تور حفاظت باندې او دغه محافظینو باندې نیوکه کوي او به دلیل کوي او ستا خبره چې دغه په دغه باندې خپل سیاست کوي نو قطعا نه د بکار لکه زه تاسو دا یم د وخت کې اختر منګل چې کوم دی دغه ځکه یو پارټي سپورټ کوي د پارټي مشري کوي په 2020 کې چې کله هغه الیکشن کوي ناغه الیکشن کمیشن ته یو اساسم نه کوي په 2024 کې چې کله هغه الیکشن کوي
ناغه دومره اساسي خو چې هغه په دوبۍ کې کورونه وي داغه په اسلام آباد کې کورونه وي دا کم د کانی خبره چې کی د مایننګ فیکټری وي د خزي په نوم جیداد او گاډي وي نه غم را پاسي او هغه په ادارو پس یا دغه دهشتګردو ملګرتیا کوي اوس خو د بلوچستان خلک د اخ خبره کوي نو په کار د چې دغه سړی نه د اخ ته پوسو کې چې تازه ما ده ته خو پرون پته درګ یا کم سرداران دي همیشه لپاره د خپل خلکو ته دا خبره کوم چې ټیک ته زما نظر د غلط هم کې دي شي خو زه ته هم چې ما ته اوخه په پنجاب کې یا په یو ځای بل ځای کې چې خلک په عامه طریقه ژوندۍ کې نو ټیک روان دي په پښتونخوا کې یا مثال په تور دا کم چې د قوم په نوم باندې سیستم روان دی کنه نو کو تاسو وګورئ څومره چې د قوم د حفاظت دا وګیر زیات دي او مغه قوم په ضرورت باندې روان دي دا ډېر اهم پوینټ دی څومره چې د قوم د حدود د تحفظ ناری سیوا دي نو هغه مر د قوم چې کوم حقوق دي هغه لاله تباہ برباد شول څومره چې د قوم د مال او جان او د قومیت د حفاظت هغه پاټه او دغه سیوا دي نو هغه مر لاله ارث تباہ برباد شو دا ولی دا د قوم په مشرانو کې اخلاص نشته او د دې چې کومه بیانیه ده نو هغه په شاته او درېدل نشته پوه شئ کنه لکه مثال زرا پاسه ما زړه غر وامو هغه پسم کنزل د پسم کنزل ادارو تم لاس واچم خو چې ما ګډه کله مړ شي نو بیا د قوم خدای ته غر کې چې کم ځخه غر کې ابل زه ته پلار وی نن چې کم نه وی اداره لکه غوسه مخور کړه اقتدار یې ورکو نو بیا ظاهره خبره ده چې دا خپل مقصد پر لګیا دي خو بیا د دې سره سره زمونږ پښتون قوم هم دالکه لکه مثال مونږ همیشه د پاره ګوره دا افرین چې دی افرین الافغان چې دا ډېره قیمتي خبره افرین چې کله ته یو قابل سړی لور کې کنه نو هغه په خپل سنجیده کار کې د سنجیدګۍ طرف ته نظر وکړي چې زه بهتر انداز سره دا کار انجام کم او چې کله ته یو لیونی لور کې کنه او ویټه په چې شاباس ډېر بهتر سړی او دې کوي ته ورودانګه نو هغه کستا د وجه کوي ته پروزي کنه د مثال سره دان دغه کا کستا د وجه کوي ته پروزي کنه نو هغه دا نه و چې دې خدای غر کې د کوي ته غوځم هغه سره په دې خوشاله چې د ماته وي چې ډېر بهتر او دغه سړی مونږ غرق پدې شو چې مونږ ته به داسې کو او لاس را باندې واچو تاسو بدلوم او تاسو نوې کوم او تاسو اپډیټ کوم او بیا به دا کوي او په داسې کوونه کې قسم نه غر کړی چې روان 50 کال هم نه شراوتی او بیا مونږ احسان دا چا منو او چې خو ګورو دا چې د ملک محافظین سوق دي او په سمه طریقه زمونږ د حقوقو د حفاظت والا سوق دي نو هغه طرف ته بیا مونږ دومره کمزور نظر کوو چې هغه بس د جرم نظر دی لکه نن اورسیز ته ګورانن چې کوم دی په انټرنیشنل سطح باندې د ملک کومه بدنامي تبرازي زه ته یو خبره کوم خبره معذرت غواړم زه سعودي کې ناستم او زما د پاسپورت رنگ شین دی پاکستانی دی او زه لګیا شم زه هم چې د دې ملک داسې وکم او د دې جنډر حواله مو کله اوس وځو مو کله چې کم دی په ګټر کې واچو مو کله یو شي کله بل شي او سبا زه پیسې وګټم موضوع هغه چې کم زما د پیسو را لګلو طریقه دا زه هغه د پاکستان کوډ ورکوم زه شرمېږم نه مثال په تور کنه یا زه سبا لخل چنګ کوم امبیسي ته هغه خپل پاسپورت چې کم دی خې منو زه شرمېږم نه لکه دا خبرې دي کنه لکه مثال زه دې مجلس کې تاسو خبرو کوم چې لری کو نه دی او به خوند دو بیکار دو سبا ته خپل چنګ کوم چې راي 100 روپے نو دا انسان کې دا خبره کیږي چې په پښتون باندې آیا ولې پښتانه ځان پیژني د ټولو نه لوی پښتون شواله دی او ملک سره چې کم دی مشتو غریوان دي خفقي کوم زم پښتوني مونږ پښتنو دا شي کړی دي ته پنجابیانو کو راغي ادارو ته سلام کې ټیک ته چې احتجاج هم کوي روزیم خو په طریقه باندې مونږ خلک شي مونږه نو مونږ لا فانسي به مشره بار داسې کړی دي چې مونږ اول لاس واچو به بدتمیزي وکړو هغه چې کم دی په اندازو شرمو چې کوم انداز بالکل خپل گاون کې څه کې چې قوم ته شرمو او بیا مونږ وایو مونږ له څه پیړه راځي نه صوبره نه سردارانو خوري او بیا مونږ یو په بلوچستان کې مراته ور بل کړي او په پښتونخوا کې مراته بل کړي مثال درکوم زما خیال څه 15 کال نه سیوو شو چې دلته زمونږ د نېشنل ګون حکومت یو مثال په تور کوم هغه کې اورو دا چې دماکی وي مثال په تور نو هغه د دماکو چې کوم هغه بدرنګ نظر هغه به خلکو د ګون طرف تکاو چې کوم خپل وزیر اعلی او حالان کې وزیر اعلی چې ګورغه غریب داسې نو چې څنګه اوسنی وزیر اعلی دی نه د فاتح په نسبت نه ویم د خیدر خان شل وزیر اعلی په تاریخ خپل مشر په نسبت نه لکه کارکردګي بیا وا ٹھیک شو خو هغه داسې غریب پاور پولم نو لکه څنګه چې اوس وخت کې امپیګانم د سره ټول د لاس لاندې دي مکمل حکومت لري اپوزیشن سره نشته اهم خبره کوم هغه یو یکتا سړیو سې چې کړي دي خې کړي دي الله دې اجر ورکړي بدی کړي دي چې زمون کار نشته هغه بیا خبره هغه په خوانه خبره خو زه دا وایم چې الته که دماکی وي که ترها غریب او که هر څو نو خلکو به ګون یادو چې د حکومت کې نېشنلیان حکومت کې هغه نېشنلیان حکومت کې دا په دې وخت کې ټارګټ کیلینګ دماکی بدامنی جمله بدرنګي کیږي او داغې نه په 60% نه سیوا کیږي دې وخت کې چا ګون یادو کو دا خبره قابل توجه دې وخت کې چې کله معمولی ټس کیږي زمونږ فوج داسي زمونږ د پاکستان ادارې داسي دې د سوچ پکار لکه چې یو سړی غریب بلاسو به خو یو کورسۍ کې ناس کې او ته هغه بدنامه
او دلته کې چې کم دی داسې سړی چې دغه ټول خلک خپل دي په سرکاري دغه خبره چې لوکل نوکران خپل دي د ادارې خو سکه دا خلک خپل دي سلويغ زره خلک ریسک دی هغه سټل کړی دي او بیا چې کم دی ته دغه دا ولی دا د میډیا پروپاګاندا ده دا په دې کار شوی دی چې جرم بزکوم بدنامه بالا خان جرم بزکوم بدنامه به پلانې سړی حالانکه دا څنګه قوم لیدي سوچو چې موږ مثال په تور وایو دا چې ملک بیا د نېشنلیان حکومت راوستو مثال په تور نه بیا به دماکی وي پلانې چل وي نو ته دا مو وایې کنه چې هغه زید په مثال په دماکو یا یو شی بل شی باندې هغه غریبانان بدنام کړو اوس دلته کې چې کم دي دام بدنام کړه ځکه چې سربراه دي کنه وزیر اعلی دي کنه د دې چې نه غواړي قسم به خدای کوشي خو چې دلته سکیږي او ته بل څوک بدنامه نو په کار دا چې موږ ته وایو نظر دې سم خیران بشي دوی ارسوي دا شهباز شریف کې یو شهباز شریف کې دا 10,000 روپے هم شهباز شریف ورکړي دا خو 15,000 روپے به ملوشي وي حساب کتابو کته خو صحافي او ستاسو نظر خو زمنګ تیز لګي په حیثیت د یو صحافي کنه په ایمان د تیم کلس پر حق ولې مستحق ورکړي نه کنزلمارو له ورکړل هغه کار به ټیک پروجیکټ نور مزه او هغه خلک چې هغه به مطلب په خپل په زکات کې هغه واغس نو ګیله د چانه کې خدل د چې دا کومه بدمنی روانه را کړ په دې دغه کې نه ته دی وزیر اعلی د کردار ته څنګه ګوري نابالغه زه د یو وړو کې نظر خاوند ما وزیر ته قسم خورم چې دا در کم سوچ د در چې کم انداز خطابت ته والله کدا د یو عام طالب العلم د قوم په غم باندې غمجن کېدل د پتندي والله کښکاري اصل دا دې پارټي ته خو بیا د اقتدار ملو شو دی بل اسی ملک به ټیک کی لګي یو مو خو کته دولس کاله صوبې ته څنګه ګوري ټیک ویم زه چې يم زه پارټي ته نه ګورم او د حق خبر هم دا ده چې مثال دا دی نو وایو چې موږ مثال تحریک انصاف او یا نېشنل پارټي او یا شهباز شریف او پلا موږ دغه وخت دغه صاحب اقتدار کارکردګي باندې نیوکه کوو او دا حق هم دي زمونږه او دا جمهوریت سیستم هم دی کنه موږ دا وایو چې په دې دور کې زمونږ کوم وزیر اعلی دی چې هغه د صوبې د پلار حیثیت لري سنجیدګي نشته د قوم غم د پتندین نخکاری د خبرو نو خياري او د قوم غم نخکاری هغه پنجاب تلار شه زنانه ذات چې اسلامي تورم او انساني تورم هغه یو سنت نازک دی د انسان په دغه باندې سړی په نسبت باندې هغه ډیر کمزور دغه دی سنت چې زنانه ده قسم در تخره مجدا شکارونه وکړل چې لس کاله دې سړی ته بیا هم داسې حکومت ملو شي کنه کدی پکې 10% مو حالانکه هغه دومره گمبیر صوبه د چاغل ته سړی سرګرځي د رقبېم سیوا د جمله دغه دی پکې دلته خمجدار کار دی خو نه کوي یو انسان چې د قوم اساسه راوالي او په خپل ذاتی کیسونو مصروفیات او پرمختګ د پارټي یا دغه باندې ولګي نه به تاسو ګیلو کی خو په دې کې ګیلا زمونږ د هغه چانه به وشي چې کم زما رور دی یا مې د ترز وی دی چې د سره بلال دی او سره د دې دومره ظلم په کار خدا و چې مثال په تور تاسو ته ما ملګرتیا وکړه او سبا ز پتا په دلیل سره خبر شوم چې ته ظلم کیو لګي او د ملګرتیا د ټیک نه ده لکه ما چې کوم ملګرتیا کړې استاد مې جرم کړی په کار چې پوز راکاګم ته بتایب شم دا غنې چې دوی دی وخت لګي دی پوج کمزوري کینو چې پوج کمزوري کینو د عمل ټوټه خپل غواړي نو ته نه تاسو کوم چې یو سړی خپل محافظ کمزوري کوي یا فوج کمزوري کوي نو وای نتیجه به سي زه خپل صحافت په بنا نتیجه به سي انډیا به دغه به جوړي هغه کم چې د 165 سیستمونه دی وخت د افغانستان بارډر استعماليږي زموږ د دې صوبې خلاف د چا په ما استعماليږي د چا د اختیار لاندې استعماليږي سوال دا دی اوس افغانانو فیصله حکومت وکړه نو په کار د الیامین ګنداپور کلوي لاړ دي شو کلوي نه دي ګور افغان صاحب زه چې تریو ما د دینه مخکم چې کله د افغانانو رونو د انخلا سیستم زه تلیو ما په خپل لاس راشنم ورکړی د ویډیوګانو به تاسو کتلې مې داغي حالت ما غسته کم چې حقیقت ته به وایو افغان صاحب وستل د دوی لیګل دا خو حقیقت ته چې موږ سره ټیک ته یو بهترین انداز کې ژوندۍ تیر شو ګوره خو بد پارس کې وي پاکستانیانو کې خو بد شته کې مشته خو به تقاضای مسلمانان لکه مسلمانی دین ملت او به تقاضای پاکستانی توبه او انساني مونږ باندې قدردانو یو حقوق دادي د دوی چې مثال یا بننزي یا بسبازي یا ببل ورزي خو په داسې انداز باندې چې دوی پسې مونږ الاله نه باسو لکه د دې بنیادی حقوق ولور کو او په طریقه او په عزت باندې مونږ دی رخصت کو هغه وجه دا چې دا یو گاوند مثال دی ٹھیک شو کنه لکه موږ مثال زه اکثر افسوس پدې کوم چې زمونږ انډیا سره تعلقات خري په نسبت د افغانستان باندې وجه څه کیږي خو زه دا پوښتنه مې دار کنه به ټیم ختميږي په دې باندې مختصر جواب راکې چې لکه اوس 50 کال 55 کال موږ ساتل خې عزت مو کو بیا هم د خدای پیدا سينه راولي پاکستان ورته بیا مو پښتونخوا هم دغه کنه بس تګوس پکار دی پیزه سره دی لاړ شي خو دلته کې سونه داسې ترهګری واقعیت کیږي یا د پی ټی آی سومره درنی دي سومره جلسونه دي خو هغه په بهر ملک دی خو دلته کې دغه کې دغه افغانستان ولا راځي نو یو حکومت لره د خلاف کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې دا کار سیریس دی
او بل د دوی چې کوم هغه خلک دي چې هغه شر پسند دي نو هغې باندې یو 100% زیاته سختي پکار ده. تلو کې بس پیغام ورکړي. پیغام مې دغه دی چې د رمضان المبارک اخیری اختتامی لمحات دي د ټولو نه مخکې خو د خپل قوم دپاره د خپل ملک پاکستان دپاره او د دې د محافظینو دپاره په دواړه لاسه باندې دعا ګویو چې رب دې د دې حفاظت وکړي او الله دې زمونږ د ملک پاکستان د چپې چپې حفاظت وکړي او بحیثیت د قوم دې الله مونږ ته استحکام را نصیب کړي او څوک هم چې د ملک پاکستان خلاف او د مسلمان خلاف چې کم دې سازشونه جوړي الله دې په دې کې ناکام کړي او بیا په خاصه توګه د فلسطین او مسلمانانو چې کم ظلم شروع دی نو دا وی دې الله حامی او ناصر شي او الله دې مل او مددگار شي او رب دې د اسلامي ملکونو حکمرانانو له د مسلمان د حق او د مسلمان د غوینې د تپوس کولو جرأت ور نصیب کړي او رب دې زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب. ډیر زیاته مننه کوم ګران اوریدونکو په دغه رمضان المبارک کې خصیب قربان صاحب تحریک لبیک ضلع 400 امیر او د امن جرګي ضلع 400 سینیئر نائب صدر چې دا غوي خبره تر تاسو اوریدي چونکی باس مباحثه ډیره کې د پایس پروش هم خبرې کولې په قبضه ما پیوم خبرې کولې خو ان شاء الله په بل پروګرام کې به خبرې تر کو چونکی رمضان دی نو په اسلامي دغه باندې خبرې تر وکړي او د ملک چې کم درنه کم دشمنان دي کم انتشاریان دي باغې باندې تفصیلی خبره تر وکړي ګوره سیاست په خپل ځای خو چې ملکی نو موږ به یو چې ملک نه وي کنه موږ به نه یو او چې زموږ ادارې مضبوطی وي نو موږ به محفوظ یو او خو زموږ ادارې دغه شانته کمزورې کوشش کیږي نو موږ به غیر محفوظ یو نو په کار داره چې په دې باندې سوچ وشي انا زد او کینو حسد دا ختم کې سیاست کوي خو سیاست دونه نه چې د ایمان نه پکې تیر شي ځان پکې ګناهګار کې ان شاء الله خو جوندو بل پروګرام داسې چې اختر کې به بیا تاسو سره د اختر په لومبنۍ ورځ به ان شاء الله تاسو سره بیا خبره ترې کوو د خالد منصور ټپې به غانې به سندرې به هغه بیا په هغه دغه کې وي زه برته د بل شکل ښیم بیا خو دا خو پروژه کې چې بیا مفتي دی برخال خصیب قربان صاحب ډېره زیاته مننه کوم زیاته اخلم دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق په وایي د حق په ملګرتیا کوو اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم الله پامه